نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. زما انتهایی معزز سامعین ورونو، د استقامت باره کې پرون موږ بحث ذکر کړو او نن د استقامت باره کې سنور احوال ذکر کوو، حالات ذکر کوو او څه واقعات د استقامت باره کې. الله رب العالمین فرمایي و استاسو څه خیال لري چې تاسو به جنت داخل شئ او تاسو ته به د مخکینو خلکو حالات نه راغلي چې هغې ته تکلیفونه ورسېدل، بیماری او غمونو ته ورسېدل او وجړقولی شو تر دې پورې چې ویل پیغمبر او کسان چې ایمان یې راوړی چې کله به د الله تعالی مدد، نو الله ورته وایي چې الله مدد نږدې دی. په دین اسلام باندې په یو کار کې مستقیم پاتې کېدل او په هغې باندې مضبوط پاتې کېدل دا د اهل ایمانو نښه ده، د مؤمنانو د مسلمانانو نښه ده. او چې کله مؤمن مسلمان د الله په دین باندې مستقیم او قایم پاتې شي نو الله رب العالمین دی انسان ته ډېر انعامات او احسانات ورکوي، په دې انسان باندې خپل فضل او رحم کوي. ټیک ده چې یو انسان ته په دنیاوي لحاظ باندې ډېر مشکل میلاو شوی، تکلیف ورته میلاو شوی، مشکلات او مصیبتونه ورته رسېدلي، د هغه په دنیا کې زندگی ختمه شوي یا به ډېره د سختو سره مخامخ شوي، خو چې کله د آخرت مرتبه د هغوی مسلمانانو وګوري نو عام مسلمانان به ورته بیا حیران شي. قیامت کې بیا دا مسلمانان وایي چې دومره تکلیف موږ ته میلاو شوی وی، خو چې کاش موږ ته هغه مقام راکړی شوی وی چې کوم د استقامت والا ته میلاو شوی. ظاهره خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقامت احوال چې کله د خپل امت ته پیش کړو او امت مسلمه او مسلمانانو هغه ولیدل نو هغه د ټولو دپاره یو نمونه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه صحابه تیار کړي وو. هغه صحابه او کم اخلاق او کم استقامت او کم په دین باندې مضبوط پاتې کېدلو نو عام انسانان هغې ته حیرانېږي. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د هغې څه واقعیت ذکر کړي چې په هغې کې یو د حضرت خباب رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکالیفو، د مشکلاتو، د مصیبتونو ذکر کوو نو ده ورته ویل الله پیغمبره زما لپاره دعا وکړه، ځکه چې دا هم د ده دپاره د بې صبرۍ او د بې تابۍ او دې قسم عذابونو ته د ټینګې دلو د اظهار خبره وکړه چې دا یو قسم بې تابه و د دې اظهار ته چې دې خلکو به دا مشکلات راځي، دا مصیبتونه به راځي چې هغې د حضرت خباب رضی الله تعالی عنه باندې تکلیفونه ډېر راغلل. پیغمبر علیه صلات وسلام ته وویل چې الله پیغمبره ما لږ دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو نه مخکې داسې خلک وو چې هغې ته به ډېر تکلیفونه رسول، هغه به په ځمکه کې ودرولي وو او په اره باندې به دوه ټوکړې کړه، د هغه د دین نه واوښتي، د حق دین باندې هغه وو او د دین اسلام نه غیر و ګرداني نه وکړلې، مخې ته نه وګرځولې، د وسپنې په ګمنځو باندې د هغې غوښې وډوکي چې کوم دی دا راګمنځ شو، دا راښکلی شو، خو هغې د دین اسلام نه ونه وښتل، په دین باندې قایم پاتې شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو او د هغې دا خبرو دومره اثر و
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ملګري دي د هغې د واقعات او د استقامت دا خبرې دا کتابونو او تاریخ دا محفوظ کړي دي چې څومره لوی مجاهده هغې کړې وه، څومره لوی استقامت یې اختیار کړی او د هغې جرم صرف دا و چې هغې ایمان راوړی او په ایمان باندې برابر او مستقیم پاتې و. نو په هغې د خباب رضی الله تعالی عنه واقعه دا ډېره مشهوره ده چې خباب رضی الله تعالی عنه به دې ظالمانو په ګرمو کویلو باندې په ګرمو سکروټو باندې سملاو او ظالمان دومره ظالمانو چې په سینه به یو کس ودرو ویل داسې نه چېرته یو طرف بدن نه کي بل طرف ته وانه وړي او تر دې پورې چې هغه کویله وه ولې شوه او هغه سکاره به د وینې دا ختم کړو د هغې هغه یخوالی به یې راوستو او د هغې ګرمایش پر دې وینې ختم کو نو بیا به چې کوم دی دا ظالمان د دې سینې نه کوشو. ډېر ورځې بعد په خپله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو حضرت خبابه ما ته خو لږ وښایه تا د دین دپاره کم سخته تېره کړله کم تکلیف تېر کړی. نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنه هغه ته دا خپله ملا ور وښودله چې دې قریشو د دې سخت زړونو والا انسانانو په دې باندې دومره ظلمونه کړي وو دومره تکلیفونه مشکلات یې ورکړي وو چې هغه په دې املا کې ډولونه شوي وو ډولونه د لاس پکې نه وتل دومره مشکلات او تکالیف وو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې کله هغې دا حالت ولید چې خباب رضی الله تعالی عنه په دې حالت کې دی یعنې عام مسلمانان په دې باندې سوچ وکړي چې دغه یو مسلمانو او د غوښې نه جوړو خو دې ظالمانو هغې ته څومره سزا ورکړه څومره مشکلات یې پرې راوستل چې په ګرمو شګه باندې سملول او د عربو شګه ډېره ګرمه ده په دې ګرمه شګه باندې هغې سملول او بیا سکروټې او سکاره د هغې نه لاندې دا کول چې دا د یو قدم نه بل قدم ته وانه وړي د یو طرف نه بل طرف ته وانه وړي او دونه ظالمانو چې پرې سینه به ولې یو سړی کېناو چې دی تر طرف بدل نه کي خو د هغې د استقامت ته چې د غرونو په شان حوصلې وي او جذبې وي د اسلامي تاریخ پاڼې هغې ته حیرانې دي چې هغې کم انسانانو او دې کم ایمان تیر کړی دی کم حوصله او کم الله والا چې کم جرت ورکړی و چې د دین اسلام نه هغې ذره چې کم دی هغې اخوا نه شو او د الله د پیغمبر په تعلیماتو باندې د الله په حکمونو باندې مستقیم پاتې شو. دا یو قسم عام مسلمانانو دپاره د عبرت خبره ده چې نن ما ته باندې نن مشکلات دي مصیبتونه دي چې په دې حالتو کې ما ته الله ته څومره رجوع کوو او ما ته چې کوم د فریادونه څومره کوو. نن دا خباب رضی الله تعالی عنه چې عمر فاروق ورته وایي تا کومه سخت تېره کړې هغه ته صرف د ملا نه خپله لمن اوچته کړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خو ښه پته وه چې خباب رضی الله تعالی عنه څومره تکالیف برداشت کړي څومره مشکلات یې برداشت کړي خو بیا صرف د دې دپاره چې د دې حوصله افزایي وکړي چې خبابه تا دا هر څه برداشت کړي دي دا هر څه یې تېر کړي خو په دې بدله کې به الله رب العالمین تعالی جنت درکوي تا ته به همیشوالي ځای درکوي تا ته به خوشحالي درکوي تا ته به امن او سوکالي درکوي. دنیا د ژوند مختصر ژوند دی او کوم انسان چې د الله په دین باندې غیرت وکړي د الله د پیغمبر طریقې باندې غیرت وکړي په هغه مستقیم او برابر ونیسي الله رب العالمین هغه ته دنیا کې مقام ورکوي. نن 1500 کاله مخکې دي خو نن د خباب رضی الله تعالی عنه تذکره ژوندۍ ده ځکه د هغه دین دپاره قرباني ورکړې وه د الله د پیغمبر د اطاعت دپاره قرباني ورکړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روانو چېرته هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت نه و کړی د الله د دین نه نه اوښتی الله ورته هغه مقام ورکو هغه مرتبه یې ورته ورکړه چې نن زموږ په زړونو کې ژوندی دی نن ورته ما ورته رضي الله عنه وایو دا صرف او صرف په دې وجه باندې چې هغه د دین دپاره قرباني وکړه په دین باندې قایم پاتې شو. نو الله رب العالمین دې دا خپل دین موږ کې صحیح راولي الله یې توفیق موږ له راکړي چې الله د دین دپاره موږ په دې خپل کار باندې استقامت اختیار کړو دا دین اسلام
دا مخکې وړاندې بوزو هغه کارونه چې کوم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل هغه موږ منع کو، هغې نه موږ منع شو. کوم کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی چې هغه موږ اختیار کو. الله رب العالمین دې په دې د عمل کول توفیق راکړي. ان شاء الله آینده دپاره به د نورو صحابه واقعیات بیانو چې هغې د استقامت په باره کې کم الفاظ دي، کم سخت تېرې کړي. ان شاء الله آینده دپاره به دا بیانو. نو ان شاء الله آینده ویډیو کې انتظار کوئ د بل یو صحابي واقعې ته چې د هغې واقعې به ان شاء الله بیانو. د هغې نه مخکې اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله.